الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية أو علمه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. जिस दिल में मोहम्मद की मोहब्बत नहीं होती, जिस दिल में मोहम्मद की मोहब्बत नहीं होती, इस दिल पर अल्लाह की रहमत नहीं होती। मेरा ये अक़ीदा है अगर ज़िक्र खुदा में ये नाम न हो शामिल तो इबादत नहीं होती। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दरूद शरीफ हुआ है खप शौक़ सरा पमीन सरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी अव्वल कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी आखिरी कलामिना। मुअज़्ज़ज़ो मुहतरमो पदीन बाने मयनो मुसलमानानो नंदा द खुशाले मुकाम दे और द खुशाले सबब दे चिमुंग और तासुनन दखपलो बचो दखपलो माशुमानो दद्वी द ख़त्म कुरान पर बाबत की राजमशवियु। अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो कुरान मजीद की फरमाई कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रहू ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उम्मत दिवाया दुई तो फरमाया चिद अल्लाह रब्बुल आलमीन पर फज़ल बांधे द अल्लाह रब्बुल आलमीन पर रहमत बांधे प कुरान करीम बांधे खुशहाली मनाओ की हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन। बेशक द कुरान दा खुशहाली प कुरान बांधे खुशहाली कवल मुअज़्ज़ज़ मुहतरम दा द टोली दुनिया माफीहाना दा द दुनिया द नौकरैना दा द दुनिया द माहो जलालना दा द दुनिया द बादशाहेना बल्कि द दुनिया द हर चीज़ न गौरा अल्लाह रब्बुल आलमीन त कुरान मजीद दे। दहागे कुरान मजीद पर बाबत के और दहागी पर खुशहाली के माता रा जमशवियु ची सुमर माता बदे माने शुक्रिया अदा को दाखम अदा दालकारी शाहिद से पमाता बाने एहसान दे चगा यो बेहतरीन महफल यो बेहतरीन मजलिस जोड़ को और माता ले बदे की दावत रा को न मुअज़्ज़ज़ मुहतरमो दागी माता दे दावत रा बललियु दाद हगी पमाता बाने एहसान दे। गोरे मुअज़्ज़ज़ मुहतरम द तलबा इज़ाम
دا الله رب العالمین په نسبت باندې دي څومره برکت والا خلق ته زمونږ د دیوبند په علماء کرامو کې یو عالم تیر شوی دی مولانا سید حسین احمد مدنی رحمه الله تعالی دا شان نور لوی علماء کرام الله رب العالمین اغوی ته چې کوم درجه ورکړی دا الله چې هغه ته کوم فضیلت ورکړی دی هغه د قران کریم او د مدرسې د وجنه ورکړیو فرمایي معزز و محترم یو پیر په علماء کرامو د دیوبند کې یو عالم درس کو طلبه کرام وسره تشریف فرماو معزز و محترم په دغه ټیم کې باران شو او هر کله چې په طلباو باندې باران وریدو طلبه کرام ولګیدو خپل قرانونه او کتابونه سینې سره ونیسل او دند عمارت طرف تر روان شو دا مولانا سے وکتل چې طلبه کرام خپل کتابونه راغسي دي دندر روان شو لہذا مولانا سے بولګیدو او هغوی د طالبانو پیزار په خپل رومیال کې واچو او دند مدرسې ته راوړو یو طالب علم متوي شیخ صاحب دا سکه تاسو ولې زما پیزار اوچت کړی دی هغه ورته تاسو پیزار به نو چتوم چې سید الکونین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر کله طالب علم هغه د کور ناراضي مدرسې ته روان شي فرشتي دغه طالب علمانو تخپل وزري غوړي لتدعو اجنحتها رزا لطالب العلم چې دا طالب علم رضا شي نو یا ساته معزز و محترم دا د دین طلبه کرام او دا د قران کریم حاملین دا طلبه عظام چې دې مدرسې او جمعات ترازی معزز و محترم دا د فرشتو په وزر باندې را رواني دا دومره بهترین مخلوق ته دا الله رب العالمین په نسبت دا دومره غوړه دي او ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی خیرکم من تعلم القرآن وعلم غور پتاسو کی بہترین پتاسو کی هغه څوک دی چې قران کریم یاد کی او نور ته وخی الله رب العالمین خوک حبیب محمد مصطفی سید الکونین رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی بہترین پټول مخلوق کې د الله پنځ باندې هغه طالب علم دی عالم دی هغه څوک چې قران کریم په خپل باندې وایي او نور ته بیان کی دا د الله پنځ باندې سړي غوړه دی توجه مشتګنا دا د الله پنځ باندې غوړه مخلوق ته او ګوره معزز و محترم ما تا د خپل بچی دی مدرسې ته را لېږلی دي دی مسجد ته مو را لېږلی دي دی جمعات ته مو را لېږلی چې هر کله دا ګلونه ماشومان دی جمعات ته د کور راتلو دی له بسم الله الرحمن الرحیم کلمه نه ورتله دی له اوله سفاره نه ورتله دی له دویمه سفاره نه ورتله دریمه ولا نه ورتله نن الله رب العالمین دومره حتی ورسول چې د الحمد لله تر والناس پورې دی ټول قران کریم یاد کو او بیا حدیث مبارک ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای معزز و محترم دا ماشومان د دې چې کم والدین دي او دې سره د دې کم پلاران دي کم سرپرستان دي دا د هغوی د پاره د جنت سرټیفیکیټ دی ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې هر کله یو طالب علم د کور نه را روان شي جماعت کې کینی سپاره او قاعده شروع کی او دې دوی بسم الله الرحمن الرحیم الله رب العالمین په دې بسم الله باندې د سلورو کسانو بخنه کی د سو کسانو سلورو کسانو یو د دغه ماشوم الله بخنه وکي دویم د دغه استاد قاری شاهد علی سے چاغتی ماشومان د قران کریم ختم کو الله د استاد بخنه کی دویم د دغه قران مجید د طالب علم د مور او پلار الله رب العالمین بخنه وکي سمر الله یا خبر ادا نن بد د والدین د عمل نامې الله گناهونه ختم کړي اور روایت کی راضی چې کم معشوم قران کریم ختم کی الله رب العالمین د دې د مور او پلار په عمل نامه کې 36 کروڑ نیکه ولي کی سمرا شپږ دېرش کروڑ نیکه هغه الله رب العالمین د مور او پلار په عمل نامه کې ولي کی نسمره بختور دي هغه مور او پلار چا چې د خپل بچي مدرسې ته راوستي دي
او چا چې په خپل بچو باندې قران کریم ووي. حدیث مبارک کی راضی چې د قیامت میدان شي او الله رب العالمین دی قران والته وي اے قران وینکیا تا په دنیا کې قران مجید ویلې دي او الله رب العالمین فرمایي چې قران زما کتاب دی کتاب انزلناه الیک مبارک او زما دا کتاب مبارک دی اے قران وینکیا ذا اقرا ورق ورتل کما كنت ترتل فی الدنيا ز جنت په مرتبه باندې خيجا دی ورته وي یا رب العالمین اے زما الله دا قران په ما باندې زما مور خپلار ویلو ز مدرسې ته مور خپلار را لګلې یما قران چې ما ویلې دي دا زما د مور خپلار برکت دي ما ته مور خپلار کپڑے غسې دي زه مدرسې او جمعه ته را لګلې ما اے رب زما کوچري دي په ما د دنیا کار کولې دي دو صرف سکول او کالج ته حواله کړې وي یا د کار پټي ته حواله کړې وي رب ما به قران نه ویلې ما ته دا صحیح خبر نختاري چې زه د یوازې جنت ته روان شم او زما مور او پلار دی یوازې پاتې شي دا خو ما ته خوښه نه ده چې زه د یوازې جنت ته ځم او زما مور او پلار دی میدان محشر کې پاتې شي نو الله رب العالمین به اول د دې طالب علم دعا او سپارش قبول کی معزز او محترم مونږ نن د دې طلباو د سربندي کو دي ته امیلونه چو دي تخپل سپینې کپڑے چولې شوی دي علماء کرام تشریف فرما دي د دې په سرونو باندې بلاس دي د قیامت په میدان به د دې د والدین د سربندي الله رب العالمین په خپل باندې کوي دا څومره لویه خبره ده اے والدین خوشاله شي بدی باندې دا خو تاسو لپاره نن په جامو کې د نزه دور ازدا دا خو تاسو لپاره نن د جنت د تلو ټیکټ دی خوشاله شه بدی باندې رب چې تا ما خپل ماشوم را کړی دی ما مدرسه او جماعت کې قران ته کې نولې دی نو الله به تاسو د قیامت په میدان راو غواړي آدم علیہ السلام با ولاړی موسی علیہ السلام با ولاړی عیسی علیہ السلام با ولاړوي سیدنا محمد مصطفی هو صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام با ولاړی الله بدا والدین راو غواړي او حدیث کې راځي دومره بهترین جوړې به ورته الله واچي چې د دنیا د ټول سیدونه به د قیمت پوره نه کی دا څومره لوی د فخر خبره ده چې ساده سربندي اے والدینو هغه د نبی له سلام او د الله رب العالمین مخامخ کیږي ودا طالب علم وي چې ربنا تا خو زما مور او پلار ته جوړې ورکړې جوړه خو ما ته مور او پلار غسې و چې مدرسې ته برالم سپینې کپڑے به راته واچولې ټوپۍ به پسر کړه لستر روپۍ به راته راکړې سر به راته غوړ کو مدرسې ته به قاری شاهد صاحب لولې ګلم رب صرف په جوړو باندې ناراضه کېږم زما په مور او پلار باندې نور مفضل وکې الله رب العالمین به فرمایي اے طالب علم اے قرآن وینکیا دا مور او پلار ځان سر د الله سونی سو جنت ته داخل کا چرته داخل کا جنت ته داخل کا په ایمان وایي دغه ډیګری به تعالی ډاکټر درنکی دا به تعالی انجینیر درنکی دا به تعالی پروفیسر درنکی لیکن دغه ډیګری او د جنت د دو سرټیفیکیټ دا به تاسو دا معشوم او دا بچی طالب علم د قرآن حافظ او عالم درکې بدی و جماعت تعالی بکار د خپل اخرت غم کو او قرآن سره معزز او محترم او یان ساتي د دې اخلاقیات د دې معاشره دا ټول الله رب العالمین په قرآن سره خېسته کی او لویا خبره د قرآن کریم د وجنا ما ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام سیرت یادېږي چې بکم کې الله رب العالمین د دواړو جهانو کامیابی اخیدا یا ساته الله رب العالمین په قرآن کې قسم آیاتونه ذکر کړی دي سیاتونه د خپل وحدانیت په باره کې ذکر کړی دي سیر پیغمبر د رسالت په باره کې ذکر کړی دي سید نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت او صورت باره کې ذکر کړی دي او الله رب العالمین معزز او محترم په ډیرو آیاتونو کې د نبی علیہ السلام صفت او سیرت بیان کړی دي نن ماته د خپل بچی نه سر ټکو زما بچی زما خیال نه ساتي او ګوره معزز او محترم الله په قران کې فرمایي ومن اعرض عن ذکری
فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله رب العالمین شپاړسمه سپاره کې فرمایي چې څوک زما د قران کریم نه اعراض وکي زما د قران کریم نه مخ واړي دی الله د قیامت په ورځ باندې لون را پاسي سرګي بنوي. حدیث مبارک الله رب العالمین او نبی له صلوات و سلام حدیث کې سرګو ته کریمتین ویل کیږي څوک چې په دنیا کې د قران سره تعلق نه ساتي د قران نه اعراض کوي د قیامت په میدان به د انسان لون را پاسيږي. څنګه را پاسيږي؟ سرګي بیني دی به ربا لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا رب تاسولي لون را پاسولم په دنیا کې خو زما سرګي وي ما به قتل کول الله بفرمائی زکملون را پاسولی اتت کا آیاتنا فنسیتها ما تا تخفل آیاتنا در لی گلیو اے نوجوانا اے بابا اے زنانا و نارینا تا زما دا قرآن کریم آیاتنا ہیر کلی دی وکذالک اليوم تنسا نن بتا خپل رحمت نزهیر کما. نن مونگا وایو یو سړی مالداری هغه خپل مالداري کې تنگ دی سوی وې د دې مالداري نه مالداري خدا وای کو نه وای مونږه ورو بخپل د چا ډیر اولادي چې تاسو کې نسب وې د دې اولاد نه اولاد خدي دا ول معزز محترم د دې یو وجدا چې ما تا قران کریم ته شا کړی دا ما تا د قران کریم نه اعتراض کړی دی نن ما تا قران کریم نه رالو قران کریم باندې عمل نکو قرآن سری سر نزدې کو بدی وجه الله رب العالمین زما سانه خفدي او زما سات دنیوي زندگی ثنګه لنډه جوړه کړې ده. بدی وجه قرآن کریم سره تعلق ساتل د قرآن سره مینا کول دی بسات دنیام خېس سکی دی بس آخرتم خېس سکی او دی بتاته د نبی علیه الصلاۃ والسلام سیرت خي دی بتاته د نبی علیہ السلام اخلاق خي دی بتاته د نبی علیہ السلام کې ردار خي دی بتاته د والدین حقوق ان الله په قران کې فرمایي چې زما عبادت کول والدیک او د مور او فلار تابعداري کوا. دی بتاته قران وځه نصيحت خي د نبی علیہ السلام کردار هغه په قران کې دی د نبی علیہ السلام اخلاق هغه په قران کې دي او زما ساده معاشري زندگی هغه معزز او محترم په قران کې ده. کم طالب علم چې او کم طالب علم هغه چې مدرسې ترازی نو معزز او محترم هغه الله رب العالمین د هدایت یو مناره ګرځي دا الله رب العالمین د خیر اراده وکي د زما صاحب چې دا مدرسې تراولي. بدی وجه نبی علیه السلام فرمایي من حب ان ينظر الى عتقاء الله فلينظر الى المتعلمين. سوک چې په دنیا کې دا غواړي چې الله رب العالمین عذاب جهنم نه بچ کی غیر طالب علمانو ته وګوري. چاته دی وګوري؟ طالب علمانو ته. دا الله رب العالمین د جهنم د عذاب نه بچ کړي خلق دي دا الله رب العالمین تریزی خلق ته. بدی وجه معزز و محترم تقریبا دریم سلورم کال له چې موږ دی جمعه ترازو ساسو خدمت کې یو درخواست کوم چې الحمدلله دی قاری شاهد سیب تاسو ته بهترین تحفه درکړي تاسو ورته بچی را لګلیو سینې شاړې وي ساسو قدر نه پیجندو قران نه پیجندو واپس چیزی الله رب العالمین ول سینې د قران نه ډکې کړي وي الله ول سینې هغه ساسو د محبت نه ډکې کړي. لیکن زما درخواست دی تاسو ته تاسو الحمدلله د دې ناوګه بهترین او غټ پښتانه یې لہذا دین لپاره د مدرسې بندوبست وکړي. الله درخواست مکه درکړي دا الله خنو کرے درکړي دي په تحصیل مندن کې خناوګه په مالداري باندې پنو کرو باندې یاد ده. لیکن فنزم کالو شو چې بده کې مدرسه ما ونه لیدا دي څومره خدمت کوي ماشاءالله هغه طرف تم ډیری دي الحمدلله دلته تحصیل د پارزشت دي دلته تانې د پارزشت دي دلته پډوار خانه موجوده ده دلته کالج شته دي دلته سکول شته لیکن دلته طالب علمانو د پاره مدرسه نشته. لہذا چاله چې الله زمکه ور کړی دي
چاله چې الله دولت ورکړي دي راواله او دغه دولت معزز او محترم وبدي مدرسې والا باندې ولګوي چا چې مدرسې ته ځای ورکړي یا ساتي د قیامت په میدان چې خلق الله رب العالمین سره مخامخ کیږي یو ورته وی چې ربا زما پټي جوار کول بل بوي ربا زما پټي تماکو کول بل بوي ربا ما د خپل پټونه غنم حاصل کړی دي ما د خپل پټونه چې دي یعنی تغیر ما سبزی حاصل کړی دي لیکن چا چې زمکه ور کړی مدرسې ته او د قیامت په میدان باندې ودرېږي نو څوک په تماکو مخې تراولي څوک په سبزی مخې تراولي څوک په جوار او غنم مخې تراولي او چا چې مدرسې لزه ور کړی هغه به د الله رب العالمین مخې ته حافظان او عالمان ودري ابا سوی ربا ما خو سات در هزار پار مدرسې ته ځای ور کړو زماغه جوار او غنم نری کړي لیکن زما مدرسې طالب علمان پیدا کړی دي زما مدرسې عالمان پیدا کړی دي دا بسمره د خوشاله خبرې ان شاء الله کوشش وکړئ سیدا زما دې ټولو معزز او محترم ځوانانو ته دې ته درخواست چې څومره ساسونه کیږي د الله رب العالمین درزا د پاره دوی د پاره د مدرسې بندوبست وکړي او حدیث مبارک کې نبی علیه السلام فرمایي اذا مات الانسان مرګ به ما تا باندې راضي چې هر کله انسان وفات شي انقضى عنه عمله د دې انسان عمل لا ختم شي الا عن ثلاث مگر درې سيزونه د پسې هغه جاری وي یو په هغه کې هغه نیک اولاد دي چې تابع د قران او حديث علم کړی وي او دې ساره لپاره دعاګانې کوي او دویم هغه سیز چې هغه ته د الله لپاره صدقه کړی وي مدرسه او جماعت نو خلق بدی کې منځونه کوي طالب علمان د قران ختمونه کوي الله به ټول ثوابونه تاسو له درکې نو ان شاء الله دې لپاره چې معزز او محترم کوشش وکړو زه مبارکي ورکوم دغه ګلونو ماشومان ته د دې والدینو پلارانو ته د دې سرفرستانو ته او ان شاء الله العزیز دغه میدان او د مقام بجاری نن دې ناظره وکړه ان شاء الله دې به حفظ کی او بیا به دغه سلسله ان شاء الله رواني هغه لري نه ده چې الله رب العالمین د عالمان جوړ کی لہذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین الله دې ما تعالی دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي اکمل مشر روانو مولانا محمد اکبر حقانی سے تشریف راوړی دی ډیر بهترین هغه ته الله فصاحت بلاغت ورکړی دی ډیر بهترین عالم دی لہذا په توجه باندې کینو او تغي بیان په خپل انداز باندې وورو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين